یو بلوخري دا را دې ته نه څه طعام وي ځکه بنا د دې امور په مسامحه او په مروت خلک دا نه وي چې ډوډۍ په ډوډۍ سود دی پکار دا چې دې زیاتې ونه خوري او سیزن سړي چې کنه د کور نه تاګرو یو کینی د بل چرته دې دې ما سره به یو سړي ډوډۍ خوړلې یو سیزن شانته او بل سړي به ډوډۍ راوړه هغه فاس اړې څه نو بس دا بل سیزن به یا د نو ډوډۍ خوړه یا د هغه خپل به خپل تم لاس ټوله نه دومره بېکاره ولې بیا او د ټولو نه به د وخت راغی په طالبان چې ما سره به طالبانو خدمت کړی او اړه مې هغوی به م ورپورې خندل بلوچستانیان مو ما ورته پرېږده کوې په اخر هغه منم اوس خبر را سره نه کوي دلته راځي معامله په ټیزنه شام دی اکثر د ټیزنو سړي دا کار دی چې راوړي ردي او کینو د بل خطه چرته کې ګوري چې لوښو چې درته حجرو مجرو کې دا لیدلي که نه خلک چې مړ شي که نه یا جماعت ته خلک ډوډۍ راوړي ته یې په شریکه خوري نو دغه شان په دې خبرو کې مروت او مطالعه خو ته به داسې کار نه کوې چې راوړې سپینه نو د بل چرته کښېنې ډېر سر داسې کېږي ما چې څومره لیدلې نه سواریان کېږم دي مانا که چوکا ځان دی رسته دی باندې احکامو کې فرخنه ورزدار 100 روپۍ ورکړي زیاتي په 200 نو که عرف کې دا ني نه شرط یې نه دی خیر جابر صاحب څه به ذکر کوي حضور ورته وایي دا باغ والی پرېږدی نو دا جزافه نو وی دی پرېږدي چمه من استعاذ من الدین دا قرض نه به همیشه امان غواړئ سید الکائنات به په دعا کې وي خدای دا قرض را مې بچي چا ورته وایي دا ولې وایي قرضدار سړی سر دروغ وایي وعده وکړي وفا نه کوي خپې وباسي د مجلس نه نبی کریم به جنازې مونږ نه کوو چې په چا به دین دی چې وروسته مالدار شو وایي زه دین به د مسلمان زه ادا کوم مخل الغني ظلما د مالدار سړي تاخیر په ادا د خرج کې دا ناروا ما ته معنا کړو غني فاعل هم ګرځي مفعول هم ګرځي چې فاعل کې معنا دا چې تاسو سره کله پیسې شي د خرجداري حق باندې ساره ته غني شي بیا معنا دا چې د مالدار سړي او یو مدیر لپاره پیسې ورکړي او دی ورته وایي مینه ته به زما پیسې ته نه او دې نو دا ظلم نه دې پورې مې ته قسم ویلو د استاد څخه تاسو ته به خطر نه یاد بیان څه ها یو خرج داین دی نو مدیون ته ویلی شي چې ولې رانه کې بازار کې په لارو کوڅو کې ویني چې هغه تاثیر کوي ځکه ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي الواجب يحل عرضه واجب غني ته وي او لای تاخير ته وي مطلب غني په شان معنی را تاخير د واجب سړي په ادا د خرج کې دا ظلم دی يحل عرضه وعقوبته داغه عزت او سزا روا کوي عزت اداره چې د خلق مخ کې ورته داواله مشرمي او عقوبت ته چې رپورټ وکړي نو حکومت به جیل ته واچي قال سفيان وي دا عرض معنا دا يقول مثلتني لما خرج درستكم الخلق مكه ورتدوا الى شر استاد ته دا زمانہ کې دا لوي شو په دې څوک نه درکېږي او چې خدای مړه نقله کوي تا وعقوبته الحبس عقوبته بنديوان کې د حکومت ته دې چې باندې ما خرج اده چې دواچ په واجبي غني انا صاحب هغه د اوقواله چې په کلام کې لکه سختي او صحابه او پاسې دل وینا دا حسین له صاحب الحق مقاله بس بیا پر له وینا هفته کله استاد دې درته سوي نو خیر دې لکه حدیث کې راغلي له صاحب الحق مقاله بس بیا دا وینا او بام نه دا وجه ماله هند مفلس یا مفلس الله والقرض والوديع دا یو بل جزئیه اختلاف ته پکې یو سړي 50 شي خرڅ کړي دی غوا نه قرض او د باندې نور خلکو خرڅم ده چې اصل مسله لاره چې سړي غوا په چا خرڅ کړي او غوا موجوده نو دې هغه نشي اغسته دغه په تبديل په بيع سره تبديل د ملک راځي احکام بدلي
اوس په دغه غوا کې ټول قرضداري شریک دي او حدیث نه معلومیږي چې چا سره یو شی ولیدو په بیا کې وي که یعنی مفلس نو دی او حق ته احناف په دیانت حمله نه په قضا او دوی په قضا حمله قاضي به تیواري موږ احناف وایو چې اخلاقا دا پکار دی چې دی همدغه بایل دا غوا ورکړي ستاره غوا خو مې تا نه اخېستې ده پیسې مې نه وي درکړې دا خو ته پکې وال دی وینا اول حق ته نو تحاوی صاحب په ودایع حمله امانت وی له چا سره عاریت وی چا سره نو دا به واپس ورکړي دی حق په بیع کې حق نه دی او دا چې حدیث په بیع کې راغلی او دا بیع لفظ دی صراحتا نو مونږ په دیانت حمله چې دیانت باندې دا وجه د ماله که سړي خپل معلومون ته عند مفلسن د باندې د افلاس حکم لګېدلو د قاضي طرفه په بیع کې وي که په قرض کې وي که په ودیعت کې ودیعت امانت ته وایي فهو حق به دی په حقدار دی وقال حسن بصري اذا افلس یو سړي باندې افلاس حکم لګېدلی وتبین او افلاس معلومو نو لم يجوز عتقه عتق روانه زمونږ مذهب کې عتاق صحیح پاتې چې واپس کېږي ولا بيعه ولا شراءه بيع شراء نه دی یعنی دا د پنځ اسباب د حجر کې داخل دی افلاس ما ته افلاس او صفحه امام صاحبین اسباب د حجر کې وای او امام ابو حنیفه نه وای وقال سيد المسيب قضى عثمان سے زمانہ کې دا فیصله شوه من استدعى من حقه تچار حق وارش قبل ان يفلس فقال افلاس حكمنا فهو له ذکیږي ومن عرف متاعه بعينه او کچا سامان چا سره خپل اولید فهو حق به دې په حقدار نو تحاوی په ودیعت او عاریت حمله چې ما خپل مال خواغه چې په امانت او عاریت سره په بیع کې په تبدیل د ملک راځي اما ته حدیث عام دی نو ته دا حدیث حمل کې په دیانت نه په قضا انا قرض چاته قرض ورکول ته په مسلیاتو کې بنه په تبرع د دفع حاجت او نسیه خو مانته چې په چا باندې خرج کې هغه باندې پیسې په نسیه وي پاتې نسیه په معاملاتو کې استعمالي او قرض په تبرعات انا ابو بکر بن محمد بخاری وای د اسناد کې چې کوم راویان ناغلي دا ټول قاضیان يحيى بن سعيد ابو بكر محمد عمر بن عبد العزيز ابو بكر بن عبد الرحمن ابو هريره او كانوا كلهم على المدينه ټول په مدینه کې قاضیان پاتې شوي دي غیر فیصله کړی او روایت هم نقل کړي او قضا عنهم دا شی د کېږي تاخیر دا غنی خو نه دی خو که دا ورته وي سال راشه در بکم نو دا په عرف کې تاخیر دی ته څوک نه وایي ما سره مال شته خو سال راشه زه به یې درکړم نو دا تاخیر نه دی دا مطل نه دی ځکه عرف کې خلک دا مسامحه کوي یو ورځ دوه تاخیر وقال جابر بن سعد الغرباء بير جابر صاحب قصوي حضور مبارک ولا سفارش کا وغینا قبله به خدا سال لراشه خجری بدر کی نو تاخير د سوا پوره دا په مطلب الغنی کې نه داخل انا قال يوتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو خدير يخي نه ډیر یخي خونه دا چې معتدلی به دم کم یو ګلا تاسو څنګه وقالت له عليك فقضى علينا حين أصبح فدعا في ثمرنا كذابه یو سړي باندې حکم د افلاس لګي خو په د قرضونه دي او یو شی ورسره حکومت راشي هغه شی ته والي او خرڅي دې ته خدا فی اوس موجوده راځي مال ولا اعلان کې لعان کې طلاق ده لعان مسله درته نشي په دې باندې علماء نصار تر وناري کوي کنه ځکه ابا دې باندې چې سیګریټ تر واوي مو خدای تابعین سیګریټ او د نصار څخه صح یا دا پان چې پرې کراچۍ کې مې تقریر مولیان پکې ناس را کراچۍ لویه مدرسه فاروقیه ما د خپلې نه څه د بلبله کنه جوړه کړې هندوستانیان دا پان نو پرې کنه نو خپلې په داسې ښه لګي اگر چې هغې کې بوی نه وي خو که انټوشي وکړه او مخامخ څوک ولاړ وي سپینې جامې اغوستې نو هغه وله ټوډې راکړي او په مجلس کې ټوک ټوک کوي دا څومره بدخمایي دا څه شی پښتانه په نسوارو مبتلا دي او تاسو په پان مبتلا دي پانم ګنده شي بوی خو نه کوي خو خوله پټ ښایي لکه د خر دوبره
ډېر مې ما دا څه بلا ده مونږ پام نه کوو نه نسوار کوو مونږ باندې څه بلا پروته ده صحت هم ستاسو نه ښه دی تاسو نسوار کوئ پان کوئ دا څه شی دنیا کې څه فایده ده او آخرت کې څه فایده نو زه خو پان نه هندوستانیان منع کوم ځکه خو دلته نشته او پښتانه نسوارو نه منع کوم او بلوچستانیان د سګرټو نه هلته په دې غم مبتلا دي چې کینی په مجلس کې به ټولو ته به سګرټې کښېني ملایان مې دا خلک چې اوس کم شو عقل پکې خدای راوړي کنې د زړو ملیانو به سګرټې او قنداریانو به چلم ټول بلوچستاني ملو سره ګیرې او غټ پټ کې واله حرام مې بارو د سګرټې ما ګورم وخت کولې دې تخلې راوړي اوس به د حضور پاک روضې له ورځې سلام به او د خولې نه به د څخه بوی دي تا ته پته نه لګي چې هغه بوی څومره بدې شي ویې غورځوې بیا بیا نه څښم خدای دې جزا یې کړي چې په کار راته نه ته په کار شوې ما به څه کړي په سګرټي نه سواري پاندي پان چې څه وخوري دا مې ډېر بدې شي او د صحت لپاره نقصان دی څلېرې پنځه مرضونه پیدا کوي د جامع اثر د علماو فتوا دا چې سګرټ حرام دی او د مدینې منورې د علماو دوی ته حرام وته وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله د مدبر کې په بویو کې دا ذکر کړو او سي پاسپا د حجر کې ذکر کړي معلومه ده چې حضور مبارک دې سړي ته صفیح ویلو او د صفح د وجه نه د تدبیر قولي مات صفیح په دې چې مال در سره نشته او قرضونه در باندې او ته مرای آزاده ولې تدبیر ولا مات بل کوم ته ته واسه باندې اجل مسمى دا بل جزئیه ده چې خرج کې قرض لازم دی او کان اجل او دین کې لازم زموږ احناف په دین کې اجل لازم ځکه بنه په دغوی په خود غرضی په فایده وي او قرض بنا په صدقه او په ثواب دی نه کې قرض لازم نه ده په حیثیت د وعده دی او بعض زموږ کتابونو کې چې لیکي تعبیر خطا لیکلي چې قرض کې کچا نیټه مقرر کنه باطل نه معنی دا چې قرض کې اجل لازم نه دی وفا په لازم نه ده او په دین کې با بویو کې اجل چې کې نه لازم دی وی په دواړو کې لازم دی باندې دا اخره دوی اجل مسمى که قرض ورکړي او نیټه پورې او اجلو فی البيع یا په بیع الشراء کې نیټه مقرر کړي نو مطلب یې څه دی مطلب دا چې دی په اجل پر دی وقال ابن عمر في القرض لا اجل لا باس به خیر دی مطلب لا باس به خدا اجل په قرض کې حیثیت د وعده دی او وفا بالوعده د کرم د اخلاق دی وینو فی افضل من دراهمه او کله مخرور قرضدار ته زیات ورکړي شو دراهمونه روانه خو لم یشترط چې د شرط کړی نه ولې بعض ځنه په شرط ناروا کیږي او بلا شرط روان وقال اعطانا ام دینار هو الى جلی فی القرض فقرض کې مجل لازم دی وقال الله سبحانه وتعالى جعفر دغه بنی اسرائیل د کسانو قصه ذکر کوي چې په لرګي کې ولا پیسې ورولې غلې نو دا مسله جدا خبره ده چې قرض کې په نیټه باندې غواړي او قبل د نیټې نه غوستې شي کې نشي غوستې نو دی غوستې شي په اخلاقا ولا غوستل نه دی پکا شام باب الشفاعة في وقت دا چا سفارش کې په معاف کولو د قرض کې ده لکه د جابر صاحب قصه بیا ذکر کوي حضور مبارک ورمو ته ویل قرض ورته معاف کړي شام وبه قال حدثنا موسى قال ما الحان ذات المال مان بزای کینا یو سړی پټو پک په زور پلوټ کی دا ډس کوي لکه دا بعض جاهلان پښتانه دا ممنوع دی او کدی دا زما پیسې خپل نستا پیسې خوري او تاسو ته اجازه نشته دا کول مال بنکه انا وقول الله تعالى ان الله لا يحب الفساد کوم په مال کې ارث تصرف نکو دا راته ولې منکه ولا تصنع اموالكم والحجر في اسرائيل حجر راغله په صفه کې د صاحبین قول اختیار کړي او ما ينهى من الخداع ان الخداع تجيب نکه اولاد ابن منقذو وسره لګیدل په جنگ احد کې نو بیا کې شرع کې بدو کا کېده نو حضور منقول غسل به سید زما خو دین بغیر گزاره نه کیږي په خلق توایا چې زما استاد په منځ کې بیا او شو ټګي بني یعنی که زه بیا رسته پېښم چې دوه کښم بیا واپس کوم
یعنی خدا کې واپس کېدل نشته په دغه دا شر کې خودم او خلق ته حضور دا سړی خودل د ویلا خلاف لا خلاف د موصاف من کې بدو کني دا خلاف په دې به خیاب وي من وحاته من ان پر دې حق منکه وحاته او پر بل نه غواړي الله قيل قد غير خبرته چې نه پر دنیا خیر بناوي نه د آخرت جاپان سوې امریکای سوې بي بي سي سوې دا په قيل قال کې داخل یا په مسائلو کې بحث کول چې هغه کې د سړیا خلو په نه نسل کا اسماء او صفات او میانو سم بسم الله الرحمن الرحیم باب الخصومات خصومات او بوتل د مدعله ته وای مجلس تقاضی ته اشخاص المدعله الى مجلس القاضي دي خصومت وای جګړه رسول حکومت ما مانستر فی الاشخاص بوتل د مدعله حکومت او خصومت بین المسلم والکافر د مسلمان او د کافر په منځ کې جګړه راځي نو خصومت لپاره اتحاد د ملت ضروري نه دی د کافر او د مسلمانانو جګړه راځي په داوو کې یاد ہے خصومت په داوو کې استعمالي اس وخت کې دکان کې بل سکے اوس یو يهودي بازار کې قسم خورا په زمانه په هغه سات قسمي چې موسی عليه السلام په ټول جهان غوړه کړل یو انصاري شخص چې په دې مخوو په حضور مقرن هغه حضور پاک ته ویل دې سړي زدا سواله مغیر او سودا ولا دی نو څه چلو ابه د موسی علیه السلام فضیلت جزئی حضور مبارک بیان کړ چې قیامت پر ورځ بدرې منافع کې هغه مستثنا وي نه د ویلو کنه هغه دوونو پیغمبر دی ته په دې کې کې انا هغه خپل عقیده مطابق وي سم قال صحابي قرات قوله سورة فرقان ما بوئے تو حضور پاک لوی سیب ما دنا داس بے ہوئے چې دوارا سیدی جګړه مکه کم سيزونو کې جواب راغلي هغه کې به جګړه نه کوي فتح بدا خیرت تعالی اوسېږي چې کوم متواتر ستاپ وطن کې راغلي زمون په بلادو کې خیرات تحفظ او یو غیر مقلد را پاسې دناوه تا ته وي د رسول الله خیرت نه د حفظ خیرت نه نو د حفظ خیرت د چا دا د رسول الله نه کنه او نسبت په دې کې چې یو بل سره شناخت وشي تا ته وي مذهب رسول الله پس نه روانه او مذهب د ابو حنیفه پس روانه د ابو حنیفه د مذهب او اقوال د رسول الله نه نقل لې د دې داسې مثال د خرو په جواب یو سړی پاکستان کې دن نوسی او تا ته پوسو کې چې ته کوم دې ته بوته له په خورم یاد تا کاله هغه ته وي ته پاکستاني ته ورته څه دا نه اور بچي پاکستان کې کو دې په پاکستان کې دنه د شناخت د پاره مې ته دا وایي چې مثلا د په خورم یاد تا نو دې بدر ته محمدي نه ابو حنیفه شافعی مالک دا ټول اهل حدیث دي حدیث سنت ته وایي ځان ته اهل حدیث وي او اهل سنت موږ اهل سنت په ځکه سنت طریقې د عمل ته وي حدیث دواړه ته وي قول او فعل ته تبع اتباع د فعل کې امون اهل سنت والجماعت او جماعت د صحابه منو او سنت د رسول الله منو دې ځان ته اهل حدیث وي فقط ا جماعتم څه ابه بتا ته د اهل حدیث هم ته حنفی نو اهل حدیث خدي که حنفی خدي اما ته ورته حنفی مع اهل حدیث خدا سلور ولا امامان اهل حدیث دي به د شناخت لپاره د یو نوم غشتي کیږي دا اهل حدیث د فقه حنفی مطابق دا اهل حدیث د فقه شافعی مطابق دا له د تمیز لپاره حنفی او شافعی استعماليږي دمنا پدغه کې دا څنګه چې موږ ټول اهل سنت او اهل حدیث الحمدلله زموږ اصول سری قرآن سنت اجماع او قیاس ځان ته اهل حدیث دي اجماع او قیاس نه مانی او دا یو دوکړه انا کوم اهل سنت والجماعت نه بل نوم ځان له سره لګي اهل سنت والجماعت څلور و فرعي مسائل کې اختلاف لري او عقیده د ټول یو الحمدلله ها دا اهل حدیث نوم دوکړه خلق پدې دوکړه کوي اهل سنت نوم راغلي په حدیثو کې او د اهل الحديث نوم راغلي بغیر د کتابونو کې اهل حدیث په کتابونو کې ماهر د فن حدیث ته وایي لکه اهل فقه اهل نحو اهل صرف اهل منطق اهل طب سم دا څه دی وقفه قام دې تقام کې فتنه پیدا کی په دې خبرو چې هغه ټول دروغ یو غلطي دا څه شي وي خرو یو حدیث باندې عمل نه کوي ټیک په دې مکه په دې کا نو ځان مونږه له حدیث او تاسو سره اهل فقه ټیک ته مونږه اهل فقه مې او اهل حدیث
نو دا خلق په دې دوکه کې نو دا فتنه ده. یو عالمي دا ته محدثي هغه په دومره ماهري د فقه او د حدیث هغه ته یو مسله کې یو جانب راجح کاره شو ټیک ټاک په عمل کوي او خلقو ته فتوا نه ورکوي چې امت کې انتشار رانه شي. ځکه چې فتوا ورکوي نو ځان معصوم ګڼي چې زما رایه د هر چا نه اوچته ده. نه، تقوا او احتیاط او پرهیزګاري او د خدای نه یاره دا ده چې لوی عالم ته ولې لاړ شي. محل حدیث ډېر څوک ولا طلاق یو څه ضرب ولا خپل دغه ولیکي هلکه د خدای یاره هم زړه کې شته چې علما څه وایي نو ته خپل مذهب علماو ته ولېږه ورته یاره لوی لوی عالمان شته هغوی نه تپوس وکړه. ټیک ده ستا رایه دا نه ده ولې په خپله رایه خلک ګمراه کړي نو دوی خپله رایه معصوم ګڼي لکه د قرآن میان او دا نور چې دا پیس نه دي دا جاهلان نو دی غلطي ده اما غلطوبه نه انا دا موجوده علی حدیث دا فتنه ده دا قوم او اکثر فاسقان کی ذکر دی سلف و صالحین و تسبق گوره و کنزل فارق ویره فوفت قلامو دا قیامت و یلعن آخر هذه الامت اولها تاس خلق با پیداشی چاغیب اولو تکنزل کی و لعنت بکر او تفسیر قرطبی کی لکی تفسیر خوف بیان دا سے ترخوا پیداشی چی فقهاو تبسبق گوره و کنزل باورتک هغه مخکې نه په حجر نیشي او بیا تصرف وکړي نو قاضي ته دا حسه چې تصرف ولا واپس کړي. صدقو او ورته دا سره زر مې پیدا کړي دي په دې محنت او دا خیرات کوم دا سره زر یې وشتل په دې ملای ولا وشو والا اوس به د خلقو نه سوال کړي دا د پیدا د کړو خیرات کې نو دا سفیه سم مالک سے بھائی کہ یہ سری پسری مان لی ولہو عبداللہ شیع لہو غیرہو او بل سینوی فاتقہو اعتاقیو کلم نجر اتقہو زمان کو مذہب اعتاق کے نافذ شو فدیبا ادا دا قیمت ورکے قیمت با خرزاناو نورکے سری پسی فلاقل بعد بے اجباریو کی سیز والا نیلام کی دام روانا لیکن او سری سوال کو او حضور مبارک دغی والا ورک تاک ماتی پیدا کرتے ہوئے دا خرچے کولا حضور پاک امرہ بالاصلاح والقیام بشانہ سپزانو لگا وصلاح سے صبر پیرا فنفسر بعدو مناہو کراغین پس غلط کارو کا منکی بے قاضی لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحان ذات المال وقال الذي يقطع في البيع اچھا آگا سڑیتے چی خداب ہے فبیع کی کون ورطیوی لا خلاب آیا لکی دا عد مال درانشی او دا دن اٹھول مال وانا رشی انا سڑی مدبر آگا دا حضور مبارک صفیح العقل گنا آگا تدبیر علمات کا تصرفات قولی ماتول شی قاضی اور تصرفات فیلی شی ماتول تنظم جل کے دا قرطبی گور خصومات یو بلکہ بعض مرز علم اصافہ ما ظلم کرے بل کوئی دروغ ہے نو دیتا کلام القصوم بعضن فی بعضن وی اس اگر دو کسانو جگر وکمن مالک عبداللہ ابن ابی حضرت دا منک ویلے پر کتاب الایمان حضور روته وی الکه پرې دا ورته دا نیمه ورته پرې دا ډیره خلاصه اباب اخراج اهل المعاصي والخصوم که سړی جګړه کوي او جرم کوي نو قاضي ته دا حق شته چې د مجلس ته خزانه باسي وی باسي بعد المعرفه چې معلوم شي چې غلطه خبره کوي وقد اخرج عمر اخت ابي بكر حين ناحت عمر صاحب کمال ته عدل ته ګوره ابو بکر په خپل د خلیفہ کړی خدا ابو بکر خور پا ابو بکر ویرو کا پیوینی سے کم سے نوی بات پکار دا چی داوی لاسون اخپل خلو لے ذکر چی آدھی خلیفہ کرو خود دا خریتا کتب او دا چا پرویان لرلا وی بات ہے دا کم سے نوی چی بارتے ہو بات دا بیر کم دا ابو بکر سو خلیفہ کر عمر سے با خلیفہ کر شام کور مبارک دا ارادہ دا چی سک مازلنا اب نرازی چی کورونا پہ اسوزم دا سو دل ترشوی دی پا جمع کی نو چې کورونه په سده خو تختی وکنه بل اخراج دي دا څنګه چې چا باندې کور سده هغه پکې نه اسیا وخت یو بس نو بل واسطه اخراج نو حاکم او قاضي ته د حق شته چې مجرمان د کور نه وباس د مجلس نه وباس انا وسی د مړي لپاره دا وکول شي لکه ساده نبی وقاص د روډ لپاره دا وکړه په عبد الله زما روډ ته ویل چې دا زمانه ده دا فراش مسله کې تیر شي انا تخشى معرض تړل د سړي چې یاره دا هغه ضرر وي
یعنی قید او جیل لوا دی په شریعت خو قید او جیل مستقل سزا نه ده په شریعت دا د تحقیق د حال لپاره نو ته تړلی شي هغه سړی چې د هغه د ضرر یاره وقید ابن عباس دورا ابن عباس خپل غلام کرامه بربری غلامو دی به تړلی په تعلیم د قرآن او سنن فرایض پیته به ورته پیکړه چولې الکو کشه چې دیونه تختی او قرآن او سنن به زمون طرف ته عالم او وفات شه زیره د خپل تړلو په زنجیر او جماعت کې به تړلو سبق ویلو نو ګنا نه و وی تړلې ابن عباس خپل غلام وړو کې کرامه هغه د احادیث او تعلیم د فارغ تړلو د تلوي عالم جوړ شوی دی کرامه او مسلم ته روایت نه کوي بخاری کې دغه متهم په خارجیت سره ده نو کرامه به تړلو دا د بربر غلام او بربر حبشي قومونه دي الله اسمامه چې راوستي شو د جماعت په مساجد کې ملو کړه چې مشرک کدي جماعت ته داخلي دي شي صحابه کرام راوست نبی کریم استنه پورې وټاړه ستنه پورې تړلو پدې مرزه پس اسلام راو انا دا تړلم جیل لیکل اباب الربط والحبس في الحرم اوس یو دغه په مکه مکرمه کې جیل خانه څنګه ده دی روانه اگر چې د مکه په باره کې راغلي من دخله کان امنا وربط وحبس راغله نو د مکه اسمه کړه امانه اسمه کړه خو مجرم ال تړل شي ٹھیک ہے نو ربط وحبس په حرم کې دا روانه واشترى نافع بن عبد الحارث نافع بن الحارث نائب د مکه مکرمه والی دیو کو واستجیل د پاره په مکه کې د صفوان بن امیہ ورته دا ویل چې عمر صاحب د طرفه ماته دا حکم چې کور والا او کدا هغه دا کور پخ شو خو جیل لپاره به د سرکار او که پخ نه شنو زماش نو دا روانه دل به فلبه به هغه ته راځي خدای عبادت یعنی تا سره خو بیا وشو او که عمر صاحب دا پخ د جیل لپاره خو سرکاري وي او که هغه جیل لپاره پخ نو کور زماش ته پیسې خپل وانه وإن لم يرجع عمر او عمر في راضي نوي فلسطفان 400 دينار ساتلو سوا اشرفه نو بس ډیره خره عمر سے به پاره راضي شو جیل خانه جوړه کا وسجن ابن زبير بمکه ابن زبير خلیفہ په مکه کې او دار الخلافه مکه کوا اول ته جیل خانه جوړه کړو انا ملازمن قتل دائن مدینه پوره دا تقاضی ده او ملازمن قتل ته وای لاس نه ونی چې د مړای نه ونی انا بيدا كعب بن مالك قصة ذكر كيف ليلة القدر كتاب العلم کې اول ایمان کې تیر شو نو دو فلسمه عبد الله بن ابي حضرت پورې كعب بن مالك ونخط كعب بن مالك ته قرض پورې دا د ایمان قرض راک په خبرو کې نبی کریم کورو هغه پردو چې تکړو الکه دا څه کړي دا د توحید ما ورته پرې وي خاصه عمل ته د پاسه ورک نو صلح وکړه د بار په منځ کې اباب تقاضي معنا غسل ملازمت خپل بر پورې د لاس نه نیول د مړې نه نیول د جامو نه نیول او تقاضي طلب قولا ته وي انا تفسیر کې موږ لو تينا ما لم ولدات طلع الغيب من تحليل الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة لقطة ملقوط سيستوي دا په مخکې ویلو موږ په کتاب العلم کې او بابو غضب الامام اذا راما يكرهه درته یاد دي کنه لفتو کې پنځه شپږو مسلو کې خلاف دي اول دا چې اتحاد خره کې ترک ته التحاد خره یعنی یو شی پروتي راغستلې خره کنه نو بعض علماوی مرعنا ځکه چې موارب استاش او څو علماوی راغستلې پکار دي که مالک پیدا نشي ستابه که فقیر هما توی دا په حالاتو ده که یو ځای داسې شي کې پروتي چې ستا یقیني چې بل ځای دا بل مقام دس طرف ته ابو بکر او کی طرف ته یو عربي نیکی خدای نیکستا اجازه دې دربا ته نه نشته انا ما عربي له ورک با من قال ان صاحب الماء يعقب الماء دا مو خاون احقار ده قومو حتى يروي چې څو پورې پخپل سکري لکه حضور ویلا يمنع فضل الماء سبب زیاتیو بنا منکه چې کوم ته پخپل محتاج یې هم منکونه زیاتیو بمونه منکه انا
دفیو بمنا کی چی واقف منا کی سارو والتنوی واقف نشم منا کول خوبو بمنس کے آگه جانان بمجبورن واقف مرتب رخوادن ندو دا منا دا ابو ذریعه دا منا دا گیا گردولا رسول اللہ دا سکار بنا چچا اقبل کوئی اقبل از مکہ چی کوئی اخکر اوه که سوک پری وطا پتہ سنشتا جبار دے حدر دے فقال جاہلیت دارا سمو چا پکی کی بسک مرشو فی لیا مقتل اولیاء والورکا حضور وینا چا پقبل از مکہ کے یا پا مشترک از مکہ کی کوئی اخکی اوه که سوک مرشو پتہ سنشتا اللہ کوئی کم جگڑ راز او فیصلین پکی راز لا بعد منصوب خاصوی دا حدیث تاسو تا غصه بیان کن مونگ ورطوئے ویدا واقعا زما کیو پزمکه دا تربور چه ناغب رانو اونی ونو ما پی دعواو کلا بسدر مبارک لالو ما توی گوان نشتا ما قربان گوان کمی نشتا پی دی با قسم کوئی ما ساد دا سره خود رو جند پارتا قسم کوئی وینستا نور حق نشتا دے دا قسم پبارکی آیات آئی چا پا دروک قسم پر پدے غرچی دا پردی مسلمان مان کی بیوالی و دے بدا سے حشر میں انا باب بیسن منع ابن سبیل من الماء مسافر دا بونا منع پیوں بزر سریع اور اس کا ضرورت نزیاتی مسافر لینا ورد شاہ لسان بانی دختے لعنت دے یو مسافر نو بمنا چی دینا کی چالا اوٹ ورکی یو مشر مقرری صرف دا دنیا پا غرص کئی کہ دنیا ور کے خوشحالتی کو دنیا ورنے کے خپی لکا موجودہ اٹھونا پھر دا دنیا پا بنیاد دی دا دن پا بنیاد نہیں اندی پا دا لعنت کے داخل شاہ اور یو سڑو یو مبیا خرسی دا مادگر نفس اور قسمون پکوی کے سار مالا دمرا پیسے راکی دیشی وما ورکرے ندے اسے ورکوں اور پا دروغ ہوئی خلق پچے اچے ادا سڑے با ملعونے یو خیرات کی دا مری اب جدا مسئلے ايوه بنيت انا خلاص انا وفي قراءة ما بين القراءة والصلاة وقراءة الحديث أو ما روى عن بالله بن زبير أنه حدث عن رجل من الأنصار قال زبير کسی گنجائش ہی جھگڑے پہ مکا رہے ہاں مخاد مسلمان عمل نہ واجب مجھ سے واجب ہوگانا آغا واجب پہ نہیں اور لازم ہے ہوگانا آغا لازم تو پہ نہیں نہ خور پتہ ہے نہ چوکے فرض کے چوکے حرام ہے خطی کے نہ غلوک ہے تو ہے جنہیں پشپا خیرات کرے ٹھیک ہے دیر ثواب دے سکے خیرات پشپا میں کرے آگے فرض کئی نا تو صدا عقیدہ لارے چنور تا فرض بھی دے آگے بھی دے کہ فرض والے پر مسلمان گمان غلط اصلاح ہے کیا امت کے بجوڑ پیدا کرے نفرت بنا پیدا کرے ہاں پا خلق و حکمون مکر اصلاح ہے کرے علی بتاسو عالمان خیارے اور کنا نفرت پیدا کے جھگڑے پیدا کے اور دشمنے پیدا کیا ندام قبقل توم دے عالم کار خو عالم حکیم یو خیار بائی دے مسلمانان دا کنڈائی دین تا دا سنچے متنفری یو بل پچھتو پچھ روانی اور غیر ضروری خبروں کی سب سکر لنہا نہر بندول یعنی تا علی پٹھی تو بکولی سفیال نا حقی یا پا لختی کی بند واسے دا جائز دے پل حق دے اور یو قصر تا ذکر کئی دا زبیر او دا یو انسواری پا لختی کی جگڑا وا دا زبیر زمکہ مخی اور پسی دا انسواری وا دا زبیر زمکی لو برات لے لگ بند دے پکی واچو چیزا ما پٹی تا خوبوخی دی کنا نا انسواری وا تی بند پا پکی ناچی چستا پٹی تا سمرو خاتی بل تمر دی نور پا بند ناچی اگوی چی بند ناچی بے خو نخیلی حضور پاک لنام اگر تو خیر دلک بندہ چوا او بے پریدن انسواری دا وقت لکھا مقلتو بکا وی سیب دائی دا ترور دیدی ذکر فیصلہ دا سی اکرا ناغلی سخا پاش کنی رعایتی دا ذکر ورطوی خزاو بندواچا و خب لک او پتی تا دیو بو خیجی پولو تا بو رسی علی پریدا پولو اندازہ دا چی پکی ادری کے پاوارت مکا او گھٹے پٹیش پخوا ہو گھنٹے نے اس پا گھنٹو تقسیمی گیو با چی پولو گیٹو تا دیو بورا چلے دیکھا چی باق کی چی بونو دریگنو انو تا سفید رہا پورا حقے والا ورکا ادا آیات اب نازل سے فلا وربکا لا یؤمنون حتی حکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا قال محمد بن الصاري أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له ما قضيت لأن كان ابن عمتك، لكن أغمور ده حدود ترور وصفية بي. أنا حديث يومي أبا بشر بن علاء قبل الصلاة وعرض دبر سري مخي دلان او بچ رقم طرف ناراضي هغه طرف ته اوچت طرف وای اول به اوچت طرف او بکای به مدارست طرف کې ما فرته په خاطر ګنټو حساب نو کړ دا ترتیب باندې ما اوس کې یو وطن کې بلی سادي ګنټو وی نو چې چا ګنټو وی دا لکه زمو وطنونو کې د ګنټو په حساب کنه قرآن دی کړو سم همدا حدیث بار بار وای شر بن علاء الى الكعبين ګټو پورې مو بکای لکه زبیر چپته وای ابا بفضل سقي الماء دې باندې ودرېده ها چې دا وبو خرابولو کې څومره ثواب دی. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله. أحاديث مبارك علم أحكام بياني فضائل بياني آداب څومره ثواب دی یا د سارو انا بس پی باندې خدای پاک انسان بخله بل حسو جبه روح کې وا د لوګي د وجه تند د وجه نه په خاطر چک لګو پرو کې ثواب شته وې د هر جګر لون کې ثواب جګر ولې یاد نو علماء د طب د تند تعلق د اینې سره ده ځکه حضور کعبه دی یاد ان سوزي بیا انا بدي وانا معهم فلازم في سلامته شمول دي دمرنا نزديك لأن ذنو فجلال وكبرياء دخله عندنا يوم مسألة ثابتي ما التبيري وخبطات طيات سمع يدخل دعوة فتل دو بوم ما نكاوه ما اول خپل ضرورت تا حق ته نو د حوض او د ګوډي خاون اول حق دار دې څخه دې مالک ته انا دا چې دا راغلی چې خلک په دروس دنو کې شریک دي یو پکې وبلي ما عام یو بي او چې سړی محفوظ یو بي محفوظ ما اول حق ده دا الک صرف د یمین په حیثیت مستحق ده او بو نو د یمین په حیثیت حضور وی کفته اجازه دی لور کوم وینا نو چې د یمین په حیثیت دومره استحقاق لري نو سړی چې خپل وبي دی خو به خود استحقاق لري انا ګوروي د خپل حوض نه مخالک دفع کوم هغه مرتدین منافقین یاده دا معلومه ده چې اول خاون له حوض حق لري سودان حدیث کې نه راغلی په آیات کې راغلی شلم مبارکه سورۃ قصص وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما حسبكما تذودان الى ازود په مناسبت سره ذکر دی په لفظ د حدیث نه څه ذکر دی انا بیخی زمزم نو دا بچی روانو بو که دا خودیاتی کنا خودیتی شکر آتو کری نو کویتی جوش وقال جرم فقال فأذين إن ننزل عندك قال نعم ونحن لكم في الماء ما شاء وبدا دي حقهم استاسو بوبوسا مسكراني ودي رکھا انا فضل لو بو دمانینا شریعت بندائی فضل لو بو دیتو چه خپل ضرورت نزیاتش معلومه ده چې اول خپل ضرورت انا لا حما الا لله ورسوله ورشو نشتا بغیر د خپل او رسولنا ورشو دې ته چې ولاقه غیر مملوکي او کې واقع شي او یو سړی ورشي چې بده کې بسوک سره نه کوي نو دا عام خلق حق نه ټول په پاکستان کې البته حکومت وساتي او د سرکاري مفاد د پاره نه ټیکتا نو خدای رسول د خپل خلیفه او دا بادشاہ د اسلام د رسول الله خلیفه اسلامی حکومت دا حق چې ورشو مقرر کی چې دې تبسوک نه دې ته فارم وای دې تبسوک نه ور شخصي تور سره دا باندې او باقی د ارشد خپل ځمکه د خپل حماره دا حماره ځای کې استعمالي چې غیر مملوکه ځمکه او واخونه پکې ولاړ ته دې تبسوک نه دي ولا حما کلیب منه يحميني کلیب یو حماسه تله او حماسه کې بمویل لا حما الا لله ولرسوله يعني لا حما الا للحكومه اسلامي حکومت یو فارم جوړول شي په غیر مملوکه ځمکه کې چې هغه نور خلک بند کی دا راغه حق ده او هغه په سرکاري اسونو
د سرکاری خانو رفاع چاہی شخصی طور بنک انا انگریزان سے کینٹ او فارمون جوڑی مدقن ماخوذ دیتا صدر علاقوی چونی ورطا عربی کی ہوئی نو مدو کی او دیو ورطا کینٹ ہوئی او فارم او عربی کی ورطا حما ہوئی او کینٹ عربی کی حامیه ہوئی انا حضور مبارک نقی حما کرے و نقی و علاقہ او عمر سے شرف و رمضہ حما کرے و دی کہ بصرف سرکاری اس اسن و خان کری دا بلچا بنسل لے حما کرے و یو احیاء جدا خبر دا انا آباد از مکر او سوکی آباد ہے او دادی دا پبوٹوں پاونو زرغونا دیوی دا حما دا بزمونگا حما اللہ باب شرب الناس والدواب من الأنهار شرب نشرب باب شرب الناس والدواب من الأنهار نهر عربی کی سین تاوی او دا حکومتونو جدو که دیتا جداول و یو شراج نو دا دریابون عرصو کو بسکلی شساروی او بنیادم آئی کی پابندی نشتا خلق دقی کے شرک دی اور دو سین ندی سکنیشی منع کونی دریاب ساروی دل سکنیشی منع کونی حالا یو نهری یو بحری بحر تریک سمندر تاوی او نهر دے خگو دریابون توی زمونگ علاقو کسی اول پا کتاب زکاة کی منگویلو شامسک لیکن دا مسئلہ و باسی پا یو مسئلہ کی خاص نہیں استدلال بالعام کولشی لیکن حضور مبارکوی دخلو پا بارکی سندی نازل فلا آیات عامشتا کسو پخرو کم صدقور کی دیر اخلا خرچ تجارت ہے کہ زکاة بھی آخرت اخبر ضرورت تفا یا پی مزدوری کے پاغی زکاة بھی تو تجارت پا ہر شی زکاة بھی کہ خوری کو لوٹی کو لرگی کو اس پنے کو ساروی اور داغی نصاب پا تجارت پا اموالو پسیوی شاما لوخ پا تشکی لوی پیتاری دو بو ناغا پینزمش پا گمرز پسو بسکی نو باغی کی جمع ویو اوخان سری پخپل او بمسکی او سری ساغی سرسکار دا دا باپ مناسبت دا چی اوخان چی سی او بسکی خو نهرین او بسکی یا دا عام او بسکی ایبانی سے پابندی نشتا اللہ حتی باو خشاک تاوی کلا واقو تاوی نو حشیش او کلا واقو یو وچو بلام دا مملوک نی رچا نو چویری بی نستا مملوک شنو بے خاصوری یا زمکه دی وقفو دا پارا بندکلی بندکی پکی کرے یا پکی دغی دربی آغا دی بندکلی پا دینو بے خرسولش اچھے بندکلی نی لکا پا پولو چی واقفو الار یا سکنشی منکونی دا خدرو واقف خو کدوری بل نستاشو نو چستاشو نو خرسولشی لکا دا زمیدار واقوری بے پا پندون دا سڑک پاتا کی دی اصنو مصنو بانے خرسی پتانگو انا اولا واقع چی محفوظ کری دنی خرسولے نسے که پٹھیلی پی بند کری خرسولے اکا پٹھیلی پی نی بند کری خرسولے نسے ایک طول جہان شریف شامل ٹاک روڑی دا زنگلنا او خشاک فیر دیں مالی سیر دا بدر پکسو کی منگویلو کنا دا وقوب خرسولو دا پارا تلو واخباره بمراو برم خرق بکم بزرگرانو او ولیمه دا عوز کی سیدت وام نو خان والا چاوالی پچاو انا یا حمد لی شرف النوائی وحن معقلات بالفنائی دا اشتاکین فی اللبات منها وزر الحن فی حمزة بالدمائی انا جاگیر ورکول اختائی جاگیردار تاوی خطیع جاگیر بادشاہ یا غیر مملوک از مکہ چالور کی فہنعام کی فوجی کارناموں کے دیتے جاگیر ہوئے خودبان قسم جاگیر کولشی کہ وہ بس جاگیر دی دوسرے خوراک آغبان اس نرازی آکوئی نا جاگیر دی خو مالیہ بے ورکے یا بے عشر ورکے نا بے مورکے بحرین چی فتح شو نا حضور مبارک انصارو لورکاو نا غیبی سیب زمون مہاجرین لنو لورکاوی نا داستاسو کی گزر مہاجرون پا مدینہ کی ورکڑی دن بنی نظیر او بنی قریظہ نو انصارو لے صرف
بحرین ورکا جاگیر شده دیکھ بحرین پا صلح غشتے شو اور صلح کے دا بادشاہ اختیاری چی سنگے تقسیم ہے اللہ فقالت الانصار وقالت السلام اخواننا من المهاجرين بس خودو چی سکوم تکوم بعد رست بخلق راسی نور خلق بستاسنا مخی کئی آغا بصبر کئی اباب کتابت القطاع دا جاگیر لکل آغا رجسترش قبالہ بولی کلیش شام ادرو مبارک بحرین لکنو ویلی کوانا جانسوارو اباب حل بلی بلی علماء دا حقوق منتشر دی ساوی لشد و بو قواتا و خام ایک دو فیدیوی یو خلاتی ساوی و بوس کی کنا دا غلان زی پستشی و تی نرم شی پا لشلو تنگی گینا او چی تگی غلان زی خوشکی و تی سختی پا لشلو تنگی بین دا چی دا و بو قواتا با فقیران ناغلیو چی تیولا شی اغیل بم پیورش او چی حال تینلا شی کشم با پاتش دا و بو قواتا لش ساروی ساویم چی لشی مخی و بور کرے اللہ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثني ابي عن بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عبد ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تقلع على الماء هذا يقبل الجزيره یو سړی د باغ یو شل خجوري خرڅ کړی پچا نو دې مشتری له حق تطلو شتو یا عاریه یو مالک طالبانو له یو شل بوټي ورکی نو دې طالبانو ته حق د مامارم راغی یا یو سړی باغ خرڅ کی پچا کچا نو تر پخې دو پورې د مشتری حق ته چې باغ کې دي او د بووار پکې مقرر مالک یې نشي منع کوله باب الرجل يكون له ممر د سړي لار تیرې دلوي او شربن یا واروي د وضو فی حائض په باغ او فی نخل نو بلې نشي منع کوله وضو مبارک من بعد نخل بعد ان تعبى فثمرته للبان كأونا ميوي بعد التعبير خاصة شنو ميوه دا بايلا نچه دا باي ميوه شخ باي بي خامخا خصماني لرازي اونا خو خاصة سبو اشتري نو دي سر حقوق وي حقوق بخبل ثابتي تيو كوروالي نو حقوق دا دار غي سروالا لار ورسرستا ثابت دا شوا وللباي الممر بايلا تيري دلو حشتا وصفق دا قربولو حتى ترفع تسبور ميوه شكي دليني وكذلك رب العرية عرية خاون تحق دا ممر و دا ابو ورکولشتا طالبان دا ورکنو دی ورکلیشی ابو ورکولشی ورکلیشی اغلی بینشی منکولی چه خجوری دی ورکنو دا تیری دو حق ورسر ثابت شو فخبلا چا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ليس قال حدثني بشير بن عبد الله عن ابي فبعد التعبير مسألة تیرا شوی زمون مذهب کې دا کنایه د ظهور د ثمارونه ده چې کوم شي جدا خرڅيږي نه په بیع د اصل کې داخل نه البته که شرط کړي یو د جانبین نو ټیک ده انا خرڅه کې نه میوه تابع نه ده زمکه خرڅه کې نه فصل تابع نه ده ساوي د خرڅ کې نو ګمرګانې تابع نه ده وینځه د خرڅه کې نو کالی او زیوره تابع نه ده انا مخابره نه منکړې زمیدارانه هغه خاص صورتونه چې ممنوع مې درته ویلو او د محاقرین شین فصل په دانو خرڅو او مصابرین میوه د باغ په بارانو میوه خرڅو او میوه د باغ خرڅو چې څو پورې صلاح نه څرګند شوی شو پرایا او مثلا ویل د مفصله نو چې ارایا خرڅول لوادو ورکول رواشو هغه ته مر او د ابو ورکول حق ثابت شو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستخراج واداء الديون والحج والتفليس قرض على ورکول قرض په مثلیاتو کې راځي ها او دا قرض بنا په تبرعي دا 200 روپے والا مال به راکي دا شل من غنم مال به راکي قرض ته وړو والی قرض ته دانه والی روپے نه دانو په دانو کني به نه راوړو قرض یې راوړ وعدا الديون دینه هو قرض ته وی چې هغه یو معاملې د وجه نه پسړی لازم شي لکه میخه پر روپو خرڅک واز مکه دانه نو دین هغه پیسو ته وی چې معاملاتو د وجه نه پسړی لازم شي دې کې اجل لازم ده اجل نه مخکې نشي اوس او قرض چا سره امداد کولو ته وی په مثلیاتو کې معنی کې اجل لازم نه خو اخلاق داري چې د اجل نه بل مخکې ته نه وره ځکه حیثیت د تبرع ده احسان والحجر او چا باندې پابندی له حکومت په چا پابندیو کې چې ته به 10 شرانه شکونه
والتفلیس یا په حکم د افلاس ولګي چې دې مفلس شو د سره بلین دې نه کار حجر پابندې لګول کړ زموږ امام ابو حنیفه اسباب د حجر درې دي یعنی دریو صورتونو کې بادشاہ پابندي لګول شو حکومت سبا جنون رقیت معشومی نابالغ او لیونی او عبد دیبان تصرفات بند او صاحبین وی دنور یو افلاس سے چې په حاکم پچا حکم د افلاس لګي چې فقیر نو تصرفات بند شو ذهن دې صفحه به وقفي کارونه تصرفات غلط لیونی خونی خو به عقلی کارونه خطا امام ابو حنیفه صفحه او افلاس اسباب د حجر نه غني ځکه افلاس کنن به اسما دیگر به مالدار او صفحه معیار نشه چې 15 کال تورسي به صفحه نه او جنون رقیت او څنګه کوي دا معنا چې حاکم کوي د تصرفات او قولیو کې نه په فعلیو کې یو لیونی سړي بیع وکړه بیع صحیح نه مجنون وکړه بیع صحیح نه د عمل وکړه سوي وکړه او تصرفات فعلی هغه کې جنایت راځي لکه عمل یو سړی مرګ چا تاوان ونه سم هغه کې تاوان لازم دی او حکومت په دې درو اسبابو کې حجر کول شي پابندي په لګول شي شم بامان اشترا بالذین وليس عنده ثمن بعد روایت د معلومی چې کوم شي پیسې در سره نه علیما لا تبع ما ليس عندك ثمن نو دی وی روانه ونیت ته دا دای په دې کې لکه حضور مبارک قرض ساروی غشته په ساروی غشته او دا يهودونه دانه غشته غانه ور سره راځي انا وليس بحضرتي دسر سمني یادې وخت کې ور سره وی خو پوره انا حضور مبارک د جابر ابن طلحه البحر کې وخاغشته او پیسې نبی کریم سره نه چې مدینه ته راورسېدل بلال ته وی ورکړه تمام وبه قال حدثنا معلم بن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عن ابراهيم قال في السلام قال حدثني حدث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سلام السلاهين سلف ته وي فقره دې دانه غشته دیرش وږي او سره سره کې هاونه اما من خدام وانه الناس يريد اداء الاسلام اداء آداب دي بشانه څو قرض لري او د دنیا د اداوی په ځای کې خدای توفیق ورکړي او کنيات دې د تاګي چې زبس مال ته والا نو خدای دې سپیر ساتي راشدا کتاب ته والا قرضدار چا وجل موټر ته والا ګورو وتا نو کله مخکې نه د اطلاع پر اراده وي نو خدای سپیر ساتي او کله کې د ادمیت وي خدای ادا توفیق نشو به جدا خوا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الحويرثي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن سعد بن جابر عن ابي الغيث بن مرکوا خپل سړيلا بلکې شکر ادا کړ انا ان الله نعم بلاد د مسلمانانو په دې خراب چاله د خرج سیز ورکه بدن بدر کړ پیسې بس په خپل قرض باندې سپیره ما فهمته کنه دا خرج چې نه سو غواړي کنه حیله وکړه ولاس کې مې دی واسه څه نشته الناس كده شاف شيء جاء جيب में खाली लेकिन चित्त पे पेगे چې رستورا سره ټګي کې امام تنګي نو قرضدار به په غیبت کې سړی مبتلا کی په کنزل کې مبتلا کی په خیرو کې مبتلا کی او هغه سړی په دغه او په ټګي کې راځي بس مخکې نه وته انا ان الله تعالی سميع بصير قرض کو سړی خپل بلد ولا ورکه یا دوست لور کې یا شاګرد لور کې بدل سره تګیږي بلد را خو قرض نه وي تمام سید الکائنات دې کړه حد عمر سره در ما سره شي ما قام په به خیرات کوم ځان سره به ونه ساتم البته درې اشرفه هغه وخت به ضرورت چې هغه د قرض د پاره او ساتم یعنی قرض ساتل دې ضروري دي چې قرض ورکړي سړي لره باب استخراج الابل ساروی قرض کول په ساروی څنګه دي زمون مذهب کې ساروی په ساروی به قرض نه ورکړي پافه رواګنه مونږ نه هان دې حیوان بیوان نصیحتان دې بلدا چې قرض په مثلیات کې جاری کیږي او ساروی چې زوات القيام نه دی هغه تعین نشي کېده تا ولا یو ساروی ورک مال به ساروی دا سره راولې او هغه لراولې افستانی خو نه بیا بسکه خدا چې حدیث سره معلومه کې حضور اغشته نه احناف پکې تعویل کوي چې دا قرض ته پر روپو اغشته او پر روپي ولا ساروی واسه خدا صحیح نه
نه ما ته وې چې هغه مسائل چې فقهاو بند کړي د دې وجه نه چې مفتي کېږي تنازع ته، نو که تنازع پکې ورانه نو خیر دی. څه سړي ممنوع خو نه دی، باطل خو نه دی، نه سود دی. اما ته وې ګورې بنا د دې په خبرو په عرف دی، د هغې په عرف کې وخان معلوم لکه چرګان په دې زمانه کې، سپلی په دې زمانه کې په نظر د فقهاو کې دا خرڅ صحیح نه دی. پوهېږې؟ او چې سلن پکې صحیح دی، دومره پیسې واله ما دومره چرګان راولې او کېږي پکې ماله به دومره جوړه سپلی جوړه 10 جوړې 15 جوړې، نو دا روا دا اوس په مثلیاتو کې داخل دی د عرف په بنا. نو د هغې وخان به معلوم دا 4 کلنۍ وخ تر کوم 4 کلنۍ وخ به راولې. الله ځان ورشاه صاحب حدیث په ځای حمل دی، خو دا مفتي کېده تنازع تنون ځکه جایز او فقهاو چې منع کړی دی وجه نه منع کړی ده چې مفتي کېږي تنازع. او ما ته وې د دې بنا په عرف باندې د هغې په عرف کې دا په مثلیاتو کې داخل الله ډېر احکام د عرف د وجه نه بدلېږي، لکه غنم په نیمې ورکول، پنبه په نیمې راول، دا څه صریح منع خو نه دی په مفتي کېږي تنازع ته. باب حسن تقاضی طلب ته وایي د داین د طرفه داین مالک ته پیسو ته وایي، ته به په ښه طریقه غواړې، د هغه نه شرمول به نه کړې او قضا وایي ورکولو ته ته یې په ښه طریقه ورکړه، شکر یې ادا کړه، دعا ورته وکړه. هل یعطى اکبر من سنه که یو سړي تعالی اوښ درکړی دی د هغې نه اوچت ورکولی شي او ورکولی شي که شرط یې نه کړی، شرط یې نه دی کړی، دا خو ستا طرفه احسان دی. د چا تا 20 منه دانې چاله ورکړي خلاص او هغه د لږ 22 درکړي خو بغیر شرطه د خپل ځای د عبدالله زه هسې درکړم نو خیر دی. که مخکې نه هم شرط کړي دی خو سود دی، لکه اوښ حضور مبارک د هغه اوښ نه اعلی اوښ ورکړه. شبه ما هغه یو حدیث د بابونه پرې مختلف دي. قضا ښه ورکول، قضا د مدیون د طرفه وي، تقاضي د داین د طرفه وي. اذا قضا دون حق وحل له جائز، د باندې څه پیسې پورې وي او د هغې نه کمې ورکړي یا تې معفي وغواړي نو خیر دی. لکه جابر په پلار قرض او وفات شو، نو غرمۍ راغله د خجورو په وخت کې، نو حضور ورته ویې دا موجوده تیوالی باقي ورسره صبر وکړئ، ویې نه صاحب یهودیانو، نو دې ته تحلیل وایي او تقاصي کم اخیستل. بیا حضور پاک دعا وکړه خدای هغې کې دومره برکت واچو چې هر څه یې پوره شو، ده ته مو 19 څخه پات شو. باب اذا قضا دون حقه که چا ورکړه د حق نه کم او حل له یې معاف کړو فهو جائز، دا روا دی او د مالک حق دی چې کم باندې راځي د خیر د ماله دا راکړه، تا مې ښه ورکړي او ته ورته یې زه ماله غوا راکړه خیر، په 20,000 روپۍ دې پرې خرڅه کړي او ته ورته یې د خیر د 15,000 راکړه. سمه اگر سے مقصد بیان کر دعا فی ثمرها بالبرکه، د حضور خبره کې غرماو نه منله یهودیانو، حضور دعا د برکت وکړه نو خدای پاک پکې برکت واچو. او باب نه دا خاص او زیاده فو فی الدین، قاسمانه بدل په بدل یا په اټکل ورکې په دین کې په جایز تمرم د تمر نو غیره. ما ته ګوره یو سړي چاله 20 منه خجورې ورکړي، اته دا د باغ خجورې واله پاتکل مجاز او هغه ډیره ښه دا روانه یا مقاصات مقاصات دې ته زما تا باندې قرض خو ستا په ما باندې په بل شي کې قرض راغی، زه یې باندې که سر په سر ته مه غواړم ته به یې نه غواړم، نو خیر دی که زیاتې او کمي، ځکه په دې خبرو کې خلک مروتن احسان کوي، یو بل سره جګړه نه کوي. دیکھې چې داین به مدیون وګرځي نو دې ته مقاصات وایي بدل. باب نه دا خاص وا که یو بل سره بدل خلاص کړه او جازه خو یې په اټکل ورکړه، جازه فتوب ته وایي او خاص اندازې تقریبي ته وایي. وایي د 20 منه خجرو په دې دا راشه واله راشه پرته نه دی تللې ده نه اندازه ډېره ښه ده، هر څومره چې بس زما قبوله دا روانه او دل سره اوس ملګري په سفر کې یا په کور کلي کې خلک جومات ته ډوډۍ راوړي چې څه غم یا ښادي، څوک دوه ډوډۍ راوړي دی، 3 راوړي دی، وریجې راوړي دی، وربشې راوړي دی، حلوا راوړي سپینه او بیا خوري، څوک ساګ راوړي، څوک جوار راوړي، څوک چرګ راوړي، نو څوک